شروع شو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين. حاضرين او ناظرين و سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام، ستاسو په حضور کې یو تحفه وړاندې کول غواړم، او هغه تحفه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو په صورت کې ده. ناظرینو، هر یو انسان که هغه نارینه دی او که هغه زنانه دی، د هغې مقصود او د هغې مطلوب د رب العالمین رضا ده او جنت ته داخلېدل دي. ایماندارو، دنیا کې چې څومره انسانان دي، که هغه په شرق کې دي او که هغه په غرب کې دي او که هغه په جنوب کې دي او که هغه په شمال کې دي، ټولو ته دا علم دی او دا پته ده چې زموږ دنیا ته د راتلو یو مقصد دی، او هغه مقصد دا دی چې زموږ نه الله تبارک وتعالی راضي شي، زموږ نه محبوب کریم علیه السلام راضي شي، او د دې د رضا په نتیجه کې الله جل جلاله موږ ته د جنت خوشحالۍ را نصیب کړي. حدیث مبارک د مشکات روایت دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کوم یو انسان سحر او ماښام دا کلمات وایي چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي صلی الله علیه وسلم نبیا وبالقرآن اماما، او بیا دا وایي چې اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. مقصد دا دی چې یا الله مونږه اور د جهنم نه وساته، او اللهم ارزقنا الجنه. مقصد معنا مفهوم دا دی چې یا الله زمونږه جنت خدای نصیب کا. الله دې زمونږ ټولو د سامعینو د ناظرینو نصیب کی، او په جنتونو کې مو دې الله جل جلاله جنت الفردوس نصیب کی. کمال خبره دا ده ناظرینو چې مونږ او تاسې هر مسلمان دا غواړي چې یاره زما دنیا هم ښایسته شي او زما عقبه آخرت هم ښایسته شي. د هر انسان دا یو سوچ دی، د هر انسان دا فکر دی، د هر انسان تمنا دا ده، د هغه دلي خواهش دا دی چې زما دنیا هم ښایسته شي او زما آخرت هم ښایسته شي. خو کمال خبره دا ده چې مونږ او تاسو دا کلمات وایو، د دې کلماتو په برکت باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي جنت خدای ته سوال کی. الله اکبر. جنت رب العالمین ته سوال کی چې خدای دا انسان ما ته راوله. جهنم خدای پاک جل جلاله ته سوال کی چې یا الله دا ستا بنده زمانه پناه غواړي، خدای ما ته مه راوله، ما نه خدای لرې کا. ایماندارو، چې جنت زمون او ستاسو دا تمنا کی د داخلېدو چې یا الله دا انسان ما ته راوله، دا به زمونږ او ستاسو دپاره څومره د کامیابۍ ذریعه وي. او ګورئ ناظرینو، مونږ او تاسو د دنیا دپاره شپه ورځ منډې ترلې ویو. څوک په کوم فیل کې لګی دی، څوک په کوم فیل کې لګی دی، څوک څه کوي، څوک په اسمانونو کې روان دي، څوک په اوبو کې روان دي، څوک د شپې کارونه کوي، څوک د ورځې. هر انسان په منډه دی او په تلوار کې دی. ایماندارو، دا زما د طرف نه تاسو ته یو درخواست دی، د افیل دی نارینه او زنانو ته، چې په دې باندې زیات نه زیات 15-20 سیکنډ هم پې باندې نه لګي،
او هغه دا کلمات دي چې دا وایي، نو جنت به دا وایي چې یا الله ما ته یې راولې، جهنم به وایي چې خدای ما نه وساتې. د هغه جهنم د بچ کېدو دعا دا ده چې اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرني راغلی، مطلب دا دی چې یا الله ما وساتې د جهنم نه، او چې اللهم اجرنا شي نو یا الله مونږ وساتې، جهنم به دا وایي چې خدای مونږ وساتې. او چې کله د جنت د داخلېدو سوال خدای ته کوي چې اللهم ارزقنا الجنه، یا الله جنت مو نصیب کړي، جنت به رب العالمین ته سوال کوي چې خدای پاک مونږ ته راولي. ایماندارو د خپل معمولاتو سره سره، د خپل عبادت د بندګۍ سره سره، د خپل د دنیا د معاش د زندګۍ سره سره باید چې موږ او تاسو دا کلمات هیر نه کړو او په خپلو زندګۍ کې خپلو بچو ته یې وښیو، خپلو زنانو ته یې وښیو، او په خپله په دې باندې عمل درآمد وکړو، او دوی چې اللهم اجرنا من النار اللهم ارزقنا الجنه. که چاله په عربۍ کې نه ورځي، په پښتو کې چې خدای موږ اور د جهنم نه وساتي، یا الله زموږ جنت الفردوس نصیب کړي، هم صحیح خبره ده. خدای پاک په دې باندې قادر دی، پوهېږي. وما علیه الا البلاغ.